الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في التعريفات دا فصل له په تعریفاتو کې دې فصل کې به د تعریفاتو بحث کیږي دا تعریفات جمع د تعریف ته معرفت تسنیه الجموع موقوف په معرفت مفردات تعریفات جمع د تعریف ته او تعریف مصدر د دې باب دی عرف يعرف تعریفا مصدر د باب تفعیل دی او د مزید معنا په جنې کې په مجرد سره مجرد عارفه يعرفو معرفت مصدر راځي معرفت په لغت کې پیژنګلای ته وایي سره یو شی پیژن دغه پیژنګلی چې د معرفت لغت او په دې چې باب تفعیل کې تعریف د مزید په معنا کې زیادتی کنه ځکه فروق پکې زیات شي د تعریف وی بیا زیادتی پیژنګلای او په اصطلاح کې بیا د تعریف او معرف او قول شارح دا د یو شی نومونه دي تعریف ته وایي معرف ته وایي په صيغه اسم فاعل سره قول شارح ته وایي او موصل تصوری ته وایي دا ټول د نومونه دي وذا معرف عرف يعرف تعريفا معرف چې په صيغه اسم فاعل سره والی دې کې دوه محاورې دي یو د معرف اطلاق په کون کې د تعریفون کې چې څوک د څه تعریف کوي کنه لکه ته اوس لګي لکه د انسان تعریف په حیوان ناطق سره کوي په تا باندې مو اطلاق د معرف کې معرف صيغه اسم فاعل تعریف کرده کننده لیکن په اصطلاح د منطقیانو کې چې معرف ذکر شي نو دغه تعریف کننده ته نه مراد د معرف اطلاق دی په نفس التعریف کوي نفس التعریف دا نفس تعریف چې کوم دی د تعریف چې ویلې شي دې کې مجاز شي دا معرف خو صيغه اسم فاعل له تعریف کننده دی یو سره چې تعریف کوي نو په شي سره وایي کوي کنه د تعریف لپاره اله پکاري دا معرف چې ذکر شي نه دي چې اراده کوي آلت التعریف ما يحصل به التعریف هغه شی چې په سبب دا غي سره تعریف حاصلي او تعریف چې حاصلېږي معرفت شي دا پر تعریف سره حاصلېږي دا معرفون لفظ چې ذکر شي نو دي ته اراده کوي آلت التعریف ما بسببه يحصل المعرفت چې په سبب د هغه شي سره معرفت حاصلېږي په هغې باندې د معرف اطلاق کوي هغه دا نفس تعریف او دا معنا مشهوره د معرف ته او د دې اصطلاحي معنا دا ده اوس ګوره لکه په کتابونو د منطق کې معرف تعریف او اصطلاحي معنا څه کوي معرف الشيء ما يحمل عليه لإفادة تصوره معرف الشيء څه ته وایي ما يحمل على الشيء چې حملېږي په شی باندې لإفادة تصوره دپاره د پیدا کولو د تصور د دغه شي معرف الشيء معرف شي شی به واخلو مثلا بطور التمثيل انسان او د دې انسان معرف شي ما يحمل عليه
هغه شی دی چې حملېږي په د انسان باندې د افادة تصوریه لپاره د افادې د تصور د هغه څه دی هغه د ده ذاتیات دي لکه حیوان د انسان جنس دی په معنا موضوع له کې داخل دی جنس اصطلاحي دی او ناطق د انسان فصل دی دا لفظ د انسان چې دی دا واضح و ذکر دی لپاره د حیوان ناطق دا حیوان د ده په معنا موضوع له کې داخل دی او عام دی عام داخله په معنا موضوع له کې جنس اصطلاحي او ناطق د ده په معنا موضوع له کې داخل دی او خاص دی او خاص داخله په معنا موضوع له کې فصل اصطلاحي نو دا جنس اصطلاحي فصل اصطلاحي دی د ذاتیات شي اجزا شي او دا تعریف د دې انسان چې ته په حیوان ناطق سره وکړي ووایي الانسان حیوان ناطق دې حیوان ناطق ته معرف وي او تعریف چې وغوښتی کېږي نو په ما سره وغوښتی کېږي یو سړی تپوس وکړي چې مل انسانو ما راځي د پاره د افادې د تصور هغه سړي ته تصور د انسان مجهول دی نو تپوس یې په ما سره وکړي چې مل انسان نو ته به ورته په جواب کې دا شی ذکر کوي چې هغه د تصور پیدا کوي او حملېږي ته به ورته حیوان ناطقون وایي دا حیوان ناطق چې دی دا معرف د انسان دی په انسان محمول دی دپاره د افادې د تصور دا حمل چې په انسان شی دی دپاره د افادې د تصور د انسان سائل ته مجهولو تا چې د انسان تعریف ورته په حیوان ناطق سره وکړه دا د انسان معرف شو په دا حمل شو تصور د انسان یې پیدا کړ ما یحمل علی شی لافادة التصور ما یحمل علی شی اشاره وکړه دې خبرې ته چې په معرف کې په معرف باندې حمل لري او دا تعریف به کېږي په اجزای محموله سره بل دا حمل چې دی معرف ته شی په شی حملېږي نو که څوک وایي چې محمول په قضیه حملیه کې دا په موضوع محمول دی لکه یو سړی وایي زیدون قائمون دا قائمون په دې زیدون حمل شی دی نو دا یې نه وویست محمول لقضیه حمله چې په موضوع باندې حمل شی دی نو هغه لپاره د افادې د تصور نه دی هغه لپاره د افادې د تصدیق او د حکم دی مخاطب ته د دې زید حکم نو معلوم نو تا ورته حکم وکړ زیدون قائمون زید ولاړ دی دا قیام دی زید ته ثابت دی دا ثبوت چې دی نسبت دی دی من اذعان داشت دغه معنا د تصدیق ده محمول لقضیه حملیه چې په موضوع حملی دي دغه حمل د پاره د افادې د تصور نه دی دغه حمل د پاره د افادې د تصدیق دی نو دغه چې وایست تعریف د معرف د شی دی ته وایي چې په شی حملیږي د حمل غایه او فایده مرتبه په حمل باندې افاده د تصوري لا افاده د تصدیق نو محمول لقضیه حملیه چې په موضوع باندې حمل دی هغه ته معرف نه وي ولې ځکه هغه افاده له تصور نه کوي هغه څه شي پیدا کوي مفید د تصدیق او د حکم دی معرف الشيء ما يحمل عليه لإفادة التصور دا د معرف اصطلاحي معنا ده تعریف هم دی او معرف هم دی یو شی اوس دا معرف چې دی بیا په څلور په دوه قسمه دی دا معرف چې جوړېږي د دې نه مخکې بحث د کلیات خمسه راوړ دا بحث د کلیات خمسه چې مخکې راوړ دا په سبیل د توطیې او تقدیمې سره ذکر کړو دې معرف ته معرف نوم هم وایي موصل تصوري ورته هم وایي قول شارح ورته هم وایي دا خو نومونه دي لیکن دې جوړېږي د کلیات خمسه نه د بنیاد او اجزا چې دي کلیات خمسه دي د کلیات خمسه اجزا دي او دا معرف چې دی کل معرفت د کل من حیث کل
موقوف وي په معرفت د اجزاء د کل. لهذا لدې وجنه مخکې هغه بحث د موقوفن علیه د معارف چې کلیات خمسه دي هغه بحث مخکې راوړ او د کلیاتو بحث وکړه ختم یې کړه. نو اوس د معارف بحث شروع. په منطق کې اصلي مقصود دوه څیزونه دي. یو معارف دی چې هغه موصلي تصوري دی او دویم حجت دی چې هغه موصلي تصدیقي دی. نو بحث د معارف مقصود دی د کلیاتو دا بحث په سبیل د توطیې سره شو. وروسته بحث د حجت مقصود دی نو بحث د قضایاو کې په کې منځ کې بیا راوړي وروسته د معارف پاتې هغه موقوف علیه د موصل تصدیقي دی. نو فصل فی التعریفات فصل په بیان د تعریفات. تعریفات خو جمع ده که نه او تعریف ډېر اقسام لري ځکه دا جمع یې راوړله. لکه دغه معرف چې دی بیا په دوه قسمه دی. تعریف الشی یو حد دی او بل رسم دی. وجه د حصر داره د تعریف د شي کوي یا به په ذاتیاتو سره یا به په عوارضو سره. تعریف د شعر په ذاتیاتو کو د حد وي او که تعریف د شعر په عوارضو کو نو د رسم وي. د وجه د تسمیې لپاره ادنا مناسبت کافي. تعریف د شی چې په ذاتیاتو سره کېږي دې ته حد ولې وایي؟ حد ورته ځکه وایي چې حد په لغت کې منع ته وایي او دې معنی د دخول لاغیانو په محدود کې. د وجه د تسمیې لپاره ادنا مناسبت کافي وي ځکه چې تعریف بالعوارض هغه رسم چې دی هغه امتیاز د شي کوي او معنی د دخول لاغیانو په محدود کې مرسوم کې. لیکن چې په وجه د تسمیې کې ادنا مناسبت کافي چې موجود دی بیا په هغې کې څوک نقطې نه لټوي. په اسامیو کې څه اعتراض نه دی شر. نو لهذا له دې وجې نه حد دې ته وایي. تعریف د شی په ذاتیاتو سره وشي دې ته حد وایي که حد منع ته وایي او دې معنی د دخول لاغیار نه په محدود کې. لکه تعریف د انسانو کې په حیوان او په ناطق سره. حیوان د انسان جنس دی او ناطق فصل دی دا ذاتیات دي داخل دي په معنا موزون له کې. دا کې تعریف ته به موږ حد وایو. او که چېرې دا تعریف بالعوارض امور خارجه او عارضه سره دې ته بیا رسم وایي. په هر امر خارج عارض سره تعریف نه کېږي. په هر خارج سره کېږي چې هغه لازم وي د معروض سره. دې تعریف بالخارج تعریضي وي تعریف بالعوارض. و هر عارضي به نه دغه عرض به بیا عرض لازمي. تعریف چې کېږي رسمي دا په عرض لازم سره کېږي په عرض مفارق سره نه کېږي. دا غټ قانون دی. دې ته بیا رسم وایي. رسم ورته ولې وایي ځکه چې رسم په لغت کې اثر ته وایي. لکه چې دا روان شي علامې پاتې شي. او دا تعریف بالخارج اللازم دا هم تعریف بالاثر دی. تعریف دی په یو اثر سره د اثار د شي. لکه تعریف د انسانو کې په ضاحک سره یا په حیوان ضاحک سره یا په کاتب سره یا په حیوان کاتب سره خو مراد به د ضاحک نه ضحک بالقوی لکه هغه عرض لازم دی. په ضحک بالفعل سره تعریف نه کېږي. یا کتابت بالقوبت مرادي بالفعل نه لکه هغه عرض مفارق دی. مخکې تېره شوې ده دا خبره په میل کې. نو دې تعریف ته بیا رسم وایي وروسته را روان. هر یو د حد او د رسم نه بیا دوه قسمه دي.
حد تام او حد ناقص دغه تقسیمات د معرف را روان فصل فی التعریفات المعرف للشيء المعرف الشيء هو الذي هغه يستلزم تصوره چې مستلزم تصور ده تصور ذلك الشيء تصور دغه شی لره معرف د شی هغه چې مستلزم تصور ده تصور دغه شی لره د دې معرف تصور ملزوم یا تصور د معرف سره لازمي ته انسان تعریف په حیوان ناطق سره وکړي نو دا حیوان ناطق چې دی معرف دی انساني معرف د حیوان ناطق دا تصور دا ملزوم دی او تصور د انسان سره لازمي دی نو معرف د شی هغې ته وایي چې مستلزمي تصور ده د دې معرف تصور ذلك الشيء تصور دغه شی لره چې تصور د معرف تصور د معرف به ملزوم او تصور د معرف به سره لازم لکه تصور د حیوان ناطق ملزوم دی او تصور د انسان سره لازم وبطريق النظر والاكتساب په طریقې د نظر او د کسب سره نه په طریقې د احضار بالبال سره دا عبارت د فلې سیدی ده چې هغه وایي چې ته تعریف د معرف داسې کوي چې د معرف تصور به ملزوم او تصور د معرف به سره لازم د دوه څیزونو په منځ کې چې لزومي بیان بالمعنى الاخص دغه ځای کې دا تصور د ملزوم دا مستلزم دی تصور د لازم لره تصور د لازم بیان لره دا ملزوم به د لازم بیان ته معرف شي او دې ته خو څوک معرف نه وایي لزومي بیان بالمعنى الاخص خو پیژنئ چې نفس مجرد تصور د ملزوم وشي نو ذهن سبقیت کوي لازم ده او عقل جزم باللزوم کوي دې ته لازم بیان وایي لکه تصور د نار چې وکړي نو مجرد تصور د نار دا مستلزم دی تصور د حرارت لره تصور د حرارت سره په خپل راځي او عقل جزم باللزوم کوي فیصله کوي په لزوم باندې چې نار ملزوم دی حرارت لازم دې ته لازم بیان وایي او تصور د دې ملزوم مستلزم دی تصور د لازم بیان لره تصور د نار چې وکړي نو تصور د حرارت سره لازم دی او ته د معرف تعریف دا کوي چې تصور د مستلزمي تصور د معرف لره نو دې ملزوم باندې چې په نسبت سره لازم تواخلي تعریف د معرف صادق شو بیا به دې نار ته معرف وایي او حرارت ته به معرف وایي دې ته خو څوک معرف نه وایي او معرف خو په معرف محمولي په حمل محتاطي سره او ملزوم چې دا خو لازم نه حملېږي په حمل محتاطي سره الحرارة نار څوک نشي ویلی چې حرارت نار دی دا اعتراض دی د دې اعتراض جواب یې وکړو چې تصور د معرف به مستلزمي تصور د معرف لره خو په طریقې د نظر او د اکتساب سره د معرف دا تصور به کسب د تصور د معرف کوي دی به کاسبي تصور د معرف ته او تصور د معرف به مکتسبي دا لزوم به په طریقې د اکتساب سره دې معرف ته به ته کاسب ویلی شي هغه معرف ته به مکتسب ویلی شي تصور د کاسب به مستلزمي تصور د مکتسب لره او دلته کې دا تصور د ملزوم چې مستلزم دی تصور د لازم لره دا په طریقې د اکتساب او د نظر سره نه دی دا په طریقې د احضار بالبال سره دی چې دا ملزوم د سړي په زړه کې حاضر شي دا لازم سره حاضرېږي او دلته کې دا ملزوم او کاسب لازم ته نه دی په طریقې د نظر د اکتساب سره نه نظر اکتساب دی ته وایي
نظر وی ترتیب د امور معلومه لتحصیل امر المجهول چې په دې اجزاو د معرف کې ته ترتیب کې عامي هغه مقدم کې خاص هغه مؤخر کې ترکیبي تقییدی ته جوړ کې لکه انسان د مجهول تصوری دی د دې نه به ذهن انتقال کې مبادی ته حیوان او ناطق لکه حیوان او ناطق جنس فصل به پیدا کی بیا په کې ترتیب کې وضع کل شیء فی مرتبته حیوان به مخ کې ناطق برسته کی او دا خاص به د عام قید جوړ کی ترکیبی تقییدی به جوړ کی بیا په کې انتقال ثانی وکي انتقال د مبادیو نه مقاصد او تاغ مرئتیت ته د حیوان ناطق به د انسان ته مرئت کی اعلی د معرفت ته انسان دی وګرځي نو دې ته اکتساب وایي نظر او اکتساب نو معرف چې فایده کوي تصور د معرف دا په طریقې د نظر او د اکتساب سره او د ملزوم تصور چې مستلزم دی لازمي بیان لره دا په طریقې د احضار بالبال سره دی نه په طریقې د نظر او د اکتساب سره هغه د تعریف د معرف نه وته خبره پوه شوې بطريق النظر والاكتساب تصور ذلك الشيء دا تصور د معرف په فایده کوي تصور د معرف د تصور اقسام کوم تصور به فایده کوي په تصور کې څلور اقسام دي تصور بالکنه او بکنه او بالوجه او بوجهه تصور بالکنه دي ته وایي چې تصور د شی په ذاتیات سره وکړي او ذاتیات دې شي ته مرئت کړي تصور د انسان په حیوان ناطق سره وکړي او حیوان ناطق انسان ته مرئت اعلی د معرفت د انسان وګړي اړین ون مخامخ او تصور بکنه دي ته وایي تصور د شی په ذاتیات سره وکړي او ذاتیات دغه شي ته مرئت نه کړي بیا به خپل نفس ته مرئت تصور د انسان په حیوان ناطق سره وکړي حیوان ناطق انسان ته مرئت نه کړي خپل نفس ته بیا مرئت کوي مقصود به د دې خپل نفس دی او تصور بالوجه تصور د شی بالعوارض دی بیا جميع عوارض او کباج ذاتیات بعض عوارض لکه تصور د انسان او په حیوان ظاهر سره حیوان خو د انسان جنس دی ذاتی دی ظاهر کې خاصه عارضی دی ذاتی او عارضی کې جمع شي دا په حکم د عارضی کې ویني دا تصور بلا عوارض دی نو کدا عوارض معروف ته مرئت کړو انسان دې ته تصور بل وجه وایي مرئت نه کړو خپل نفس دې مرئت کړ دې ته تصور بوجي وایي دا تصور د معرف چې فایده کوي تصور د معرف نو کوم تصور به فایده کوي اما بالکنه کدا تصور په ذاتیات سره نو فایده کوي به تصور بالکنه او کته وته لیکل کما فی الحد دغه تهادم یو تصور بالکنه هم وي تصور د انسان په حیوان او په ناطق سره وکي انتقال د مقاصد نظیم مبادی ته ذهن کی او بیا غ جمع کی حیوان او ناطق انسان طبیعت سمرات کی اعلی د معلومیت وګرځي دې ته تصور بالکن هم یا حد وته لکه په حد تام تصور د شی په جنس قریب او فصل قریب سره او شی او جنس قریب فصل قریب دي شي تمرات شي دې ته تصور بالکن هم وي او حد وته اما بالکنه او بوجه ما یا بفیده کوي تصور بوجه ما تصور په یو وجه سره د وجوهونه هغه بیا ان د تصور بالکنه وي که بالوجه وي سواء كان مع التصور بالوجه بیا برابر خبر ده سره د تصور بالوجه نه
الامتیاز عن جميع ما عدا امتیاز بیا د جميع ما عدا نه فایده کوي لکه په حد تام کې تعریف د انسانو کې په حیوان ناطق سره د تصور بالوجه نه یا فایده کوي امتیاز عن جميع ما عدا لکه تصور د انسانو کې په حیوان زاهق سره په دې حیوان زاهق سره د انسان امتیاز د جميع ما عدا نه عن بعض ما عدا او یا د بعض ما عدا نه لکه تصور د انسانو کې او پته سره یو کې یوازې په خاصې سره یو کې دا بیا امتیاز د جميع ما عدا نه فایده کوي د بعض ما عدا نه فایده کوي ولا يجب الامتياز وشرط نه په تعریف کې امتیاز عن جميع ما عدا تعریف کې دا نه د ضروري تعریف دې د معرف امتیاز د جميع ما عدا نه فعل کې وهو مختار المتقدمين وهو الثواب او دا خبره حق ده وذهب جماعه او ذهاب کړي او جماعت الى دې خبره ته چې انه خا او دې کې بیا بل مذهب د متأخرین دي متأخرین وایي چې په تعریف کې دا ضروري ده چې دا به امتیاز د معرف پیدا کوي د جميع ما عدا خو مختار خبره دا ده چې فائدې د تعریف دوه دي تعریف یو فائده دی چې دا تعریف به اطلاع علی الذاتی فائده کوي یا به امتیاز فائده کوي د جميع ما عدا یو د دو فائدو به خامخا کوي څوک کوئی چې غرض د تعریف نه یو اطلاع په جميع ذاتیات اطلاع علی الذاتی یا امتیاز دغه امتیاز عام دی د بعضې ما عدا نه که د جميع ما عدا نه او بعضې خلک کوئی چې نه د تعریف فایده امتیاز د جميع ما عدا نه څوک چې تعریف فایده د تعریف امتیاز د جميع ما عدا نه وایي دغه مذهب مختار نه دی ځکه چې ډېر تعریفات دي چې هغه امتیاز د معرف د جميع ما عدا نه فایده کوي خو د فایدې د تعریف دوه دي یا اطلاع علی الذاتي یا امتیاز فی الجمله چې د جميع ما عدا نه که د بعض ما عدا نه وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز تعريف المعرف دې مسله کې اختلاشي مسله ده چې د معرف تعریف روا دی که نه دی روا هر شی په دنیا کې خو په تعریف سره معلومیږي په معرف سره معلومیږي دا معرف به موږ په څه معلومو بعضې خلک وایي چې معرف به معلوم بنفسه وي دی به په خپل معرفت کې غیر ته نه محتاج وایي ولې هر شی په خپل معرفت کې تعریف ته محتاج شي او تعریف په خپل معرفت کې بل تعریف ته محتاج شي هغه ځین تعریف هم تعریف دی که نه دی چې د اول تعریف ته محتاج دین تعریف ته وایي دین تعریف به بیا دریم تعریف ته محتاج وي ولې د اول وای او دیم نه وای ترجیح بلا امر دی هغه دین تعریف به بیا دریم ته محتاج وي هغه دریم هم تعریف دی هغه بل تعریف ته محتاج نه وای دا دیم ولې وای دی ترجیح بلا امر دی نه به څلورم تعریف ته محتاج دی دغه شی به پسې دی فيلزم التسلسل في التعريفات لازم بشي تسلسل په تعریفاتو کې لازم بشي د یو شی لپاره تعریفات غیر متناهیه وجود د امور غیر متناهیه او بالفعل براش او دې ته تسلسل وي دا باطل نه د دې وجه نه دوی وایي چې جایز نه تعریف د معرف تعریف المعرف لا يجوز تعریف د معرف روان نه دی ولی ځکه چې دا باطل دی
ولباطل لأنه مسلم للباطل وكل ما هو مسلم للباطل فهو باطل. کبرا خو په دې قیاس کې ظاهر دی مسلم باطل لره باطلي، خدا تعریف د معرف څنګه مسلم دی باطل لره وایي ځکه چې دی مسلم دی تسلسل لره، تسلسل باطل دی. تسلسل څنګه لازمي؟ که هر شی په خپل معرفت کې محتاج دی معرف ته، لکه مثلا انسان په خپل معرفت کې محتاج شو په معرفت تصوري کې معرف ته چې حیوان ناسي. اوس که دا معرف محتاج شي بل معرف ته، بل تعریف، هغه دویم هم تعریف دی که نه. دا اول تعریف د معرف ته محتاج وي، دا دویم به بل تعریف ته محتاج وي. هغه دویم هم تعریف دی نه به دریم ته محتاج وي. نو فیلزم التسلسل چې د یو شي تعریف کوي نو لازمي دي په ضمن د دې کې تعریفات غیر متناهیه او دا تسلسل دی. نو لازمي دي موجود د امور غیر متناهیه او په ذهن کې، او دا تسلسل ذهني دی او تسلسل خو باطل دی. او دا نقصان د چا نه راغلی؟ د تعریف د معرف. د تعریف د معرف باطل دی. نو څه به کوو؟ هر شی به محتاج تعریف ته معرف، خو معرف چې دی دا به چاته محتاج نه وي. معرف به معلوم بنفسه وي، یعنې بدیهي به کوم شی چې بدیهي هغه معلوم بنفسه وي، نو دی به معلوم بنفسه وي. معرف به تعریف ته نه محتاج. وذهب جماعة او ذهاب کړل یو جماعت دې خبرې ته چې انه لا يجوز تعریف المعرف، وإلا کده شنشي او تعریف د معرف شي نو لازم التسلسل، تسلسل باطل، نو تعریف د معرف باطل. ماتن سے متن کې د معرف تعریف وکړنه ویني. فصل في التعريفات. المعرف للشيء وهو الذي يستلزم تصور ذلك الشيء بطريق النظر والاكتساب. دغه تعریف د معرف وکړو. په دې تعریف کې د معرف کې ګونې دوه مذهب دي. یو مذهب وایي چې تعریف د معرف کېدی شي شته، دویم وایي تعریف د معرف نشي کېدی، نشته کنې تسلسل دی. ماتن خو دغه مذهب مختاره کړه چې څوک تعریف د معرف وایي. نو دغه مذهب ته جواب پکار دی چې څوک تعریف د معرف باطل وایي او دلیل پې وایي، د هغې جواب منکو. تعریف د معرف روا دی او که ته وایي چې د دې نه تسلسل راځي، ذهن تسلسل نه راځي. دا داسې تسلسل دی چې قطع کېږي، او تسلسل قاطعه چې قطع کېږي هغه تسلسل روایي. دا خو دې منم چې هر شی په خپل معرفت کې محتاج دی معرف ته، لیکن دا معرف هم په خپل معرفت کې محتاج دی بل معرف دیم معرف. که ته وایې چې دا دیم به بیا محتاج شي دریم ته، زه درته وایم چې د معرف دپاره دا یو ځل تعریف راتلل دا د امور واقعیو نه دي، بیا د هغه دریم تعریف دپاره دریم تعریف راتلل دا د امور اعتباریو نه دي. لکه دا قانون دی چې سلسله د اکتساب د نظریاتو ختمي دي په بدیهي باندې. سلسله د اکتساب د نظریاتو ختمي دي په بدیهي. د یو شي دپاره چې موږ تعریف کوو د دغه شي معرفت کو په تعریف موقوف شو. اوس دا اول تعریف چې دی دا هغه معرف دی د ده معرفت محتاج د دویم تعریف ته، لکه ماتن چې وکړو چې وهو الذي يستلزم تصور ذلك الشيء. لیکن دا دویم تعریف چې دی په دریم معنی دا بیا اعتباري دی. د دویم تعریف دپاره دریم تعریف راتلل اعتباري دي، او د دریم تعریف دپاره څلورم تعریف راتلل بیا اعتباري دي. دا بیا تسلسل په امور اعتباریو کې او تسلسل په امور اعتباریو کې باطل نه دی. ولې باطل نه دی؟ ځکه چې دا قطع کېږي، لازمېږي نه، دا قطع کېږي په انقطاع د اعتبار.
د شي تعریف منګه وکړو معرف ولا راغی انسان تعریف په حیوان ناطق سره حیوان ناطق معرف داغه تعریف منګه وکړو وهو الذي يستلزم تصوره تصور ذلك الشيء دا کله کې دا تعریف ختم شو د معرف دا تعریف ته کوم اجزا راغلي دي دغه اجزا د معرف د تعریف دغه بدیهی دي سلسله ختم شو په دغه ځای اوس کوته ولا بل تعریف معتبره بل معتبره بل معتبره نو دا اعتبار د امور اعتباریه او اعتبار د امور اعتباریه او دي نزيد التسلسل في الاعتباريات واذا باطل نه دي ولي لکه دا کته کېږي په انقطاع د اعتبار سره دا په حقیقت کې تسلسل نه دی دا کته کېږي چې اعتبار دی ختم کو بس دی به ختم شي وذهب جماعت نو ذهاب کړ دی او جماعت الى دې خبره ده چې جایز نه دی تعریف د معرف کني لازم بش تسلسل او جواب دی چې تسلسل په امور اعتباریو کې غیر متحقق دی انقطاع هي ځکه چې دا کته کېږي به انقطاع الاعتبار او يقال يا بمنغ ويو كأن معرف عينه كوجود الوجود دې دویم جواب کوي دا یو غټه مسله ده د منطقيانو چې هر شی په دنیا کې چې د عدم نه وجود ترازی دو میدان دي یو شی د میدان عدم نه میدان وجود ترازی او د بقعی د ظلمت نه بقعی د نور ترازی دا په وجود سره راځي انسان نو کنه میدان عدم کې خدای ولا وجود ورکا په دې وجود سره د جعل د میدان د عدم نه راغی میدان د وجود ته ظاهر شو په وجود سره عدم ظلمت وجود نور دی کارش نو جميع معلومات د میدان عدم نه میدان وجود ته راځي په وجود سره چې خدای وسره وجود زم کی او تقرر د ماهیت وشي وجود تابع راشي او موصوف بالوجود شي وجود ولا راشي پیدا شي اوس په دې وجود کې خبره کوم چې دا وجود خو هم د ممکناتو نه دی لکه هر ممکن چې د عدم نه وجود ترازی په وجود سره راځي دا وجود په خپل د ممکناتو نه دی او اصل په وجود کې عدم دی په دې وجود کې اصل عدم دی که د ممکناتو نه دی په هر ممکن کې اصل عدم دی وجود کې هم عدم وکړه دې وجود ته چې وجود راغلی دا په څه سره راغلی وجود ته وجود په وجود سره راغلی دی وجود له خدای وجود ورکړ وجود موجود شو دغه وجود بیا د معدوم سره ضم کړو معدوم یې موجود خارج چې وجود ته وجود په وجود سره راغلی دا کوم وجود چې په دې وجود کې دی هغه وجود ته وجود په وجود سره راغلی هغه ته بیا بل وجود وایي که هغه دویم وجود ته بیا وجود په څه سره راغلی په دریم وجود سره هغه دریم وجود ته به وجود په څه سره راغلی په څلورم وجود سره څلورم وجود ته به وجود په څه سره راغلی په پنځم وجود سره د دې چې هم تسلسل راځي دغه ځای کې دوی جواب کوي چې د هر شي وجود د هر ممکن معدوم وجود دا راځي په انضمام وجود سره لیکن دا وجود خو په خپل د معدوماتو نه دی دته به وجود په څه سره راځي دی وجود ته به وجود په وجود سره راځي لیکن هغه وجود به عین الوجود وجود د وجود عین وجود دی بل وجود ته محتاج نه دی وجود د وجود عین الوجود دی نه دغه کې تسلسل ختمي
دقسې خبره په معرف کې کوي چې هر شی په خپل معرفت کې محتاج دی معرف ته. دا معرف په خپل معرفت کې محتاج دی بل معرف ته او بل تعریف ته. خو دا تعریف د معرف عین المعرف دی، تعریف د تعریف عین التعریف دی، بل تعریف ته بیا جت نشته. لکه وجود الوجود چې عین الوجود دی. د قطع تسلسل لپاره دا جواب وکړو. یا به ووایو چې معرف د معرف عین هو عین معرف دی، که وجود الوجود دی لکه وجود د وجود چې عین الوجود دی. دا اعتراض د تسلسل په وجود هم وارد دی، په معرف هم وارد دی. په وجود کې دقه جواب کړو چې وجود د وجود عین وجود دی، نو دقه دی کې موږ وایو چې معرف د معرف عین المعرف دی، غیر نه دی چې هغه بیا بل تعریف ته محتاج شي. وقیل علیه چې ان العینیة ممنوعه. په دې جواب باندې چې اعتراض کړل چې عینیت ممنوع دی. د معرف عین المعرف. ضرورت ثبوت المغایرة بین المضاف والمضاف الیه. دا معرف المعرف نه دی، دا معرف خو مضاف دی بل معرف ته کنه. معرف المعرف یو معرف دی، بل هغه معرف دی چې مضاف بل معرف. دا معرف المعرف به څنګه عین المعرف وای؟ دا خو به د مضاف مضاف الیه په منځ کې عینیت راشي. اضافت کو نسبت ته تقاضا د مغایرت د منتسبین کوي. په اضافت کې به مضاف او مضاف الیه د یو بل نه غیر. معرف د معرف ته څنګه عین معرف وای؟ دا معرف المعرف په دې کې خدا معرف مضاف دی بل معرف. معرف المعرف تعریف التعریف. یو معرف مضاف دی او بل معرف مضاف الیه. دا کم معرف چې مضاف الیه دا عین المعرف وای. معرف د معرف عین المعرف وای، نو ته خدا قول کوي چې د مضاف مضاف الیه په منځ کې عینیت وای. دا اعتراض دی په دې جواب. وجیب عنه جواب کړی شی د دې نه چې بیان کون التغایر ضروري. مضاف الیه کې چې مغایرت ضروري وي، دا په امور خارجو کې ضروري دي. د معرف چې دی دا د امور ذهنیه نه دی، ځکه تعریف کېږي په اجزای ذهنیه سره. او اجزای ذهنیه چې کل ته وپلې دا عین الکلي، د کل سره په مصداق او په تحقق کې عین. ځکه چې اجزای ذهنیه اجزای انتزاعیه دي، د دوی منشأ د انتزاع او د کل منشأ د انتزاع یو شي خارج. د مضاف الیه په منځ کې تغایر ضروري دی، دا په امور خارجیو کې. معرف د معرف ته چې معرف دی بل معرف ته پلې، دا تعریف په اجزای ذهنیه سره دی. او اجزای ذهنیه عین الکلي، که مصداق د کل او د اجزای ذهنیه ویل. لکه ته چې تعریف د انسان په حیوان ناطقون سره وکړي، د انسان چې په خارج کې کوم مصداقات دي، هغه زید امر بکه دي، حق د حیوان ناطق مصداقات دي. او د دې حیوان ناطق چې کوم مصداقات دي هغه هم د زید امر بکه دي، هغه د انسان مصداقات دي. د دې معرف او د معرف په منځ کې په خارج کې جهاد مصداقي دي. نو د کل د اجزای ذهنیه دي، او د کل او د اجزا په منځ کې چې تغییر مصداقي وي هغه په کل خارجي کې وي. او دا تعریف چې کېږي دا په اجزای ذهنیه سره کېږي. نو معرف د معرف دا ذهني شی دی. معرف د معرف سره په ذهن کې دا مضاف الیه په ذهن کې امور ذهنیو کې د مضاف الیه په منځ کې تغییر نه ضروري، دا په امور خارجیو کې. او تعریف چې دا په امور ذهنیو سره کې.
وأجيب عنه بأن كون التغاير ضروريا إنما هو في الأمور الخارجية، وأما في الاعتبارية اعتبارية والأمراض ذهنية فيصح الاتحاد بحسب الواقع. د دې کول او د ذهنیه او مصداق په خارج کې یو شی په واقع کې بحسب الواقع والوجود. والوجود من الأمور الاعتبارية وجود دارنګ معرف دا د امور اعتباريه او نه وجود الوجود، فيكون وجود الوجود عين الوجود بحسب الواقع. وعلى هذا حد الحد وبناء فدي حد الحد. ثم شرعات التقسيم المعرفي دا توجيه تمهيد دې متن ته بیا شروع کړماتن په تقسیم د معرف کې حد او رسم ته. وكل منهما او ظهر یو د دې دوه الى التام والناقص. دا معرف بیا په دوه قسمه یو حد او بل رسم، او هر یو د دې دوه بیا په دوه قسمه یو تام دی او بل ناقص دی. دا اول تقسیم کې وجه د حصر داره چې معرف یو حد دی بل رسم دی. که تعریف د شی به یا په ذاتیاتو سره یا په عوارض سره، که په ذاتیاتو سره نو دا حد دی، که په عوارض سره نو دا رسم دی. او هر یو د دې دوه یو تام دی بل ناقص دی. که تعریف په تمام ذاتیاتو سره تمام ذاتیات سره دي دا حد تام دی، په بعض ذاتیات سره دا حد ناقص دی. او تعریف که په کل عوارض سره دغه رسم تام دی، چې په بعض عوارض سره دغه رسم ناقص دی. ويسمى معرف او مسمى کېږي دا معرف حدا په حد سره. مسمى کېږي معرف په حد سره. دی معرف ته حد ولې وي؟ که تعریف د انسان په حیوان ناطق سره او کې جنس قریب او فصل قریب دي ته حد تام وي، نو دا حد ورته ولې وي؟ وي لکونه مانعا عن دخول الاغیار. ته حد ځکه وایي چې حد په لغت کې منع ته وایي د معنی د دخول الاغیارو نه په محدود کې. او تام ورته ولې وایي؟ لاشتماله على جميع الذاتيات، ځکه چې دی مشتمل دی په ټولو ذاتیاتو. تام ورته ځکه وایي. خو دا کله ان کان بجنس و فصل قریبین، په جنس او فصل قریب سره تعریف دی یو شی دی وکړه په جنس فصل سره، او جنس او فصل دواړه قریبین. دا محاوره د منطقیانو ده چې دې ته حد تام وي. لکه تعریف د انسانو کې په حیوان او په ناطق سره، نو حیوان د انسان جنس قریب دی او ناطق فصل قریب دی. مخکې هغه د اجناسو او د فصول مراتب تستخول لی مخکې خدا بابونه تیر شوي. د تعریف چې په جنس قریب او فصل قریب سره دې ته حد تام وي. لکه تعریف د انسانو کې په حیوان او په ناطق، حیوان جنس قریب دی او ناطق فصل قریب دی. دې ته حد ولې وي او تام ورته ولې وي؟ وجه د تسمیې په اسامي د اصطلاحاتو کې شک ده. لکه اسامي د اصطلاحاتو کم دي، نو وجه د تسمیې پکې نه مفضي کېږي، مشقت. وجه د تسمیې په اسامي د رجالو کې بیا نه ده شرط. ولې؟ ځکه اسامي د رجالو ډېر دي، وجه د تسمیې پکې مفضي کېږي، مشقت. وزې ته حد تام ولې وي؟ حد ورته ولې وي؟ حد ورته ځکه وي چې حد په لغت کې منع ته وي او د معنی د دخول اغیارو نه په محدود کې. چې تعریف د انسان په حیوان او په ناطق سره وکړي، په د انسان کې بیا هیڅ شی نشي داخلي دی. ټول اغیار د دخول نه منع. فرض پکې نشي داخلي دی، اسد پکې نشي داخلي دی، ځکه حیوان ناطق نه دی. فرض حیوان ساحل دی، اسد حیوان مفترس دی. حد ورته ځکه وي. او تام ورته ولې وي؟ اشتماله على تمام الذاتيات، ځکه چې دی مشتمل دی په تمام ذاتیات، او تمام ذاتیات څه شی جنس قریب او فصل قریب.
لاشتماله على جميع الذاتيات تامة ذکر خدا حد کله تانی حد تام ان کان بجنس و فصل قریبین چې په جنس او فصل قریب سره و دې کوم بیا چل لګوري چې جنس قریب او فصل قریب او ترتیب پکې ساتلی شي دا جنس قریب عام دی او فصل قریب خاص دی حیوان عام دی انسان او غیر انسان دواړه ته شامل او ناطق خاص دی په انسان پورې او دا تعریف جوړ شوی د جنس او د فصل نه دې ته حقیقت شی وي حقیقت ته انسان هم دا جنس قریب او فصل قریب او دې ته به اعلی حد تام وي چې تقدم د جنس پکې په فصل شي دا چې دا تعریف کو کنه ترتیب دی ولا ساتلو دا حیوان عام دی ناطق خاص دی د عام مرتبه مقدمه ده او د خاص مرتبه مؤخره ده عام طبعا مقدم دی په خاص باندې ځکه دا عام جز د خاص غالبا نو کته ولګي د حیوان دی مقدم کو او ناطق دی مؤخر کو او دا خاص کی ناطق دی د قید دی عام جوړ حیوان ناطقون ترکیب توصیفی دی ته جوړ او بیا د انسان ته مرآت کا په دې حیوان ناطق سره دا انسان معلوم کړ لکه پاین سره چې سره مخ معلوم عین وسیله د معرفت د مخي دغه چې دا حیوان ناطق وسیله د معرفت ته معرف وګرځي شي انسان دې ترتیب وي ښه وضع كل شيء في مرتبته ندقه وخت کې وتحدث تام وي او کته ولګي تقدم د جنس په فصلونه ک ترتیب دی ولا خراب که هيئت دی ولا خراب ناطق دی مقدم ک په حیوان باندې ناطق حیوان دې څه جوړ کو او بیا د انسان تمرات ک د پاره د معرفت د انسان نو ماده کې خو حق تل شیدلې خو په هيئت کې خطا شي دې حد بیا حد تام نه وي بره د کې اتمام غ معنا تارو کړه دا اتمام معنا راتلل تقدیم د جنس قریب نه په فصل باندې او تا فصل مقدم کا په جنس دا سره شرط لګی چې تعریف چې جوړ شي د جنس قریب او فصل قریب نه دا به حد ثاني خو کله دا ول شرط ما تقدم الجنس على الفصل كالحيوان الناطق في تعريف الانسان او بامرين متساويين یو بل قسم د حد تام خي چې تعریف د شی او شی په امرين متساويين سره او امور مساویتین یا په امور مساویه تعریف د شی په دوه امر سره وشي او دا دوه امر مساوي د معرف سره یا په امور مساویه سره وشي دغه تام ویل شي والمصنف لم يذكره ومصنف نه ذکر کړی دی تعریف چې په امور مساویه سره وشي هغه بیا هم حد تام دغه مثال تاسو ته وسخه لکه د انسان تعریف وکي او د انسان په معنا کې د حیوان معنا راوړي انسان د حیوان روانه له خو د حیوان هغه معنا راوړي او د ناطق لفظ رانه د خو د ناطق هغه معنا راوړي نو معنا د حیوان سره جوهر جسم نام حساس متحرك بالاراده او د ناطق معنا سره مدرك المعقولات متحصل المعنى راوړي دا جوهر جسم نام حساس متحرك بالاراده دا د حیوان سره مساوي دي او مدرک المعقولات د ناطق سره مساوي دي دا امور مساویه د تعریف دی راوړو د جنس مساوي د فصل مساوي د جنس قریب مساوي د فصل قریب مساوي دی راوړو تعریف دی ته جوړ د دې نه عین حق تعریف جوړ شو د بیا تعریف امور متساویه او سره لکه تعریف د انسانو کې دسي الانسانو
جوهر جسم نام حساس متحرك بالاراده مدرك المعقولات. دا یعنی هغه حیوان ناطق سره مساوي دي کنه. دې ته هم حد تام ویلی شي. خو مصنف نه دی ذکر کړی لعدم تحققه، ځکه چې دا مطابقت نه دی په خارج، یا چې احتمال غوندې دی. ان قیل کچرې څوک وایي چې هذا یقتضي جزیة کل منهما للمرکب، دا تعریف چې په جنس قریب او په فصل قریب سره وشي، تعریف د انسان په حیوان نه دا تقاضا کوي جزیة کل منهما للمرکب، چې دا دواړه جزئین نه مرکب دي. او دا انسان مرکب شو معرف، او تا تعریف په حیوان په ناطق سره، که حیوان د جنس دی ناطق فصل له او جنس او فصل په حقیقت د شي کې داخلي، دا په حقیقت د معنا موزون له کې داخلي. دا تقاضا کوي د جزئیت د هر یو د پاره د مرکب، چې د انسان مرکب شو دا دوه جزء شو، یو حیوان او ناطق. اول جزء لا يحمل على الكل، او جزء په کل نه حملي، والجنس والفصل محمولان على النوع، او جنس او فصل چې دي دا په نوع حملي. او کنه موږ داسې وایو کنه چې الانسان حیوان الانسان ناطق. اوس چې ته تعریف په دې جنس قریب او فصل قریب سره کوي، دا اجزا د انسان دي، یو جزء داخله عامه دی او بل جزء داخله خاصه دی. انسان د مرکب جوړ کو، حیوان ناطق دی او اجزا جوړ. دا اجزا چې په دې حیثیت سره والو چې اجزا دي د دې خو په کل حملي دي، او چې په دې حیثیت سره والو چې دا معرف دی، نو معرف محمول دی. ځکه د معرف تعریف په ډېرو ځینو کې داسې شی دی چې معرف الشیء ما يحمل عليه لإفادة التصوره، لکه سلم مولا د معرف دا تعریف کړی، دا خو دا تعریف کړی هو الذي يستلزم تصوره تصور ذلك الشيء. دا حمل خبره پکې نه دا کړی، لیکن په ډېرو ځینو کې د معرف تعریف چې شی دی لکه سلم مولا چې کړی، هغې کې د حمل خبره ده. هغوی معرف الشیء ما يحمل عليه لإفادة التصوره، دا ناکار اعتراض چې معرفه چې جوړ شي د جنس قریب او د فصل قریب نه، نو دا خو اجزای ذاتیه ده معرف. معرف خو په معرف محمولي، اجزا خو په کل حملي دي نه. نو اوس بس د دې آسان جواب دی، خو دی ګران. و جنس او فصل چې په اعتبار د جزئیت سره واخلو، دې کې دوه اعتبار دي. دا جنس او فصل چې په دې لحاظ سره والو چې دا جزئین د انسان دي، په لحاظ د جزئیت سره دوی محمول نه دي، او په لحاظ د جزئیت سره دوی محمول هم نه دي او تعریف هم نه دي، یا تعریف نه دي. او چې په اعتبار د محمولیت سره والو په دې لحاظ سره واخلو چې دا تعریف دی او تعریف معرف محمول دی، چې په لحاظ د محمولیت سره والو نو بیا جزئین نه دي او خلق و تحل. اندې کې اعتبارین دي. دا جنس او فصل چې په لحاظ د جزئیت سره والو نو غیر محمول دي، خو بیا ورته خلق تعریف نه وي، منطقیان ورته په دغه وخت کې تعریف نه وي. او چې په لحاظ د تعریف سره والو بیا محمولین دي، خو دې ته بیا موږ په سترګه او په نظر د جزئیت نه دي کتلي. دا چې په دې لحاظ سره والو چې جزئیین دي، بیا محمول هم نه دي او تعریف هم نه دي، معرف هم نه دي، بیا ورته حد نه وي. او چې په لحاظ د تعریف سره واخلو، د محمولیت په لحاظ سره واخلو، نو بیا به ورته جزئیین نه وي. دا یو جواب یو کاشي غولي په امتیاز ولاړ. دا اعتباري خبره شو چې په اعتبار د جزئیت سره والی بیا معرف نه دی او حملی دي هم نه، او چې په لحاظ د جزئیت سره والی بیا معرف دی، په لحاظ د محمولیت سره والی بیا معرف دی، خو بیا اجزا نه دي، بیا ورته په نظر د جزئیت سره موږ نه ګورو. دا یو
رقیق باندې جواب یو که اصلي جواب د دې ځانه دی. اصلي جواب یې دا دی د معرف چې دی معرف ته د امور واقعیو نه دی. تعریف د امور واقعیو نه دی ځکه د معرفت واقعي د معرف پیدا کوي. په معرف کې په معرف حمل ضروري دی او دا د جزئین په کل حمل دی. ته څنګه وایې چې د تعریف په لحاظ سره والو نو بیا جزئین نه دي معرف دی او محمول دی او چې د جزئیت په لحاظ سره والو بیا معرف نه دی حمل نه کیږي. اصلي جواب دا نه دی. دا جواب دی چې جز ګوره کنه یو د شی اجزای خارجیه دي یو د شی اجزای ذهنیه دي. دا د تعریف اجزا چې دي حیوان او ناطق دا د انسان اجزای ذهنیه دي او اجزای ذهنیه چې دي دا په کل حملي او اجزای خارجیات چې په لحاظ د خارجیت سره والی په هغو بیا تعریف نه کېږي. هغوی منې به هله تعریف کوي چې دی په لحاظ د ذهنیت سره والی. نو د اجزا تعریف چې دي د حد تام جنس او فصل د اجزای ذهنیه دي او اجزای ذهنیه په کل حملي دي چې حمل وي. هغه حمل چې نه دی روا هغه په اجزای خارجیو کې ناروا دي خو هغې کې بیا د حمل خبره ده طریقه ده پکې چې دا یو جز بل جز ته وپلي. اجزای خارجیه چې یو جز بل جز ته وپلي په یو بل نه حملي ځکه دا متباینة الوجود فی الخارج دی. حمل تقاضا د اتحاد فی الوجود کوي لکه البیتو سقف و جدران بیت کل او سقف جدران اجزا دي او دا سقف جدران چې په خارج کې واخلې هر یو د بل نه ممتاز الوجود دی په اشارت حسی کې دی او بل نه ممتاز دی او دا مقدم دی په وجود د کل باندې. سقف مخکې موجود شي جدران پسې موجود شي نو بیت وروسته موجود دی. دا اجزای خارجي دي چې په وجود کې په کل باندې مقدم دي او هر یو د بل نه ممتاز الوجود دي او د کل نه هم ممتاز الوجود دي. نو دا اجزای خارجیات چې یو بل ته وپلي او بل دی بل ته وپلي په یو بل نه حملي. سقف ځان په جدرانو نه حملېږي جدران په سقف نه حملېږي په حالت انفرادي کې او دغه اجزا چې په حالت انفرادي کې والي بیا په کلم نه حملېږي. چې سقف ځان نه جدا والي په بیت نه حملېږي. السقف بیتون نشي ویلی السقف جدرانون نشي ویلی. نو دا اجزای خارجه په حالت انفرادي کې په یو بل نه حملېږي او په کلم نه حملېږي او کل په دوی نه حملېږي ځکه چې دا متباینة الوجود دي په خارج او حمل تقاضا د اتحاد د وجود فی الخارج. یوه خبره په دې کې شته چې دا اجزای خارجه معروض د کیفیت اجتماعي والی د سقف و جدران ته کیفیت اجتماعي عارض دي نو په عروض د کیفیت اجتماعي سره دا بیا عین السلی عین الکل بیا به حملي. سقف جدران چې جمع کې معروض د کیفیت اجتماعي نو دا عین البیت دی بیا به حملي نو مجموعه به حملي دي په کل خو په حالت انفرادي کې نه حملي. نو بیا به ته داسې ویلی شي چې البیت مجموع السقف والجدران دا د اجزای خارجیو کې سره او اجزای ذهنیه چې دي د دې کل سره متحدة الوجود فی الخارج دي. انسان کل دی حیوان یو جز دی جنس دی جز ذهنی دی ناطق بل جز دی جز ذهنی دی فصل دی. دا اجزای ذهنیه د کل سره هم متحدة الوجود دی او کل د دوی سره متحدة الوجود دی ځکه چې دا کل ذهنی او اجزای ذهنیه ټول امور انتزاعیه دي او د دې منشد انتزاع په خارج کې یو جزئی وي یعنی یو زید چې په خارج کې موجود شي دا زید هم فرد د انسان دی هم فرد د حیوان دی هم فرد د ناطق د انسان کل او حیوان او ناطق اجزا او په خارج کې چې یو جزئی د جزئیاتو نه موجود شو چې زید دی
نو دا کول او اجزا ذهنیه بیا امور انتزاعیه دي د دې انتزاع موږ د دقه منشي نه کوو. دقه ذات چې په خارج کې موجود شي نو د دنه موږ انتزاع د حیوانیت هم کوو، د دنه انتزاع د ناطقیت هم کوو، او د دنه انتزاع د انسانیت هم کوو. د کل او د اجزا ذهنیه او د ټولو انتزاع د منشي واحدې نه ده په خارج کې ذات چې منشه د انتزاع یوه شوه نو دې کې اتحاد مصداقي جوړ شو. په دې ذات باندې هم انسانون صادق کېږي چې کل هم په حیوانون صادق کېږي چې هغه جنس هم په ناطقون صادق کېږي او دې منشه د انتزاع د هغه کل او د اجزاو د ټولو او اتحاد د انتزاعیات بنای په اتحاد د مناشیو او تعدد د انتزاعیات بنای په تعدد د مناشیو چې د انتزاعیاتو منشه متعدد نه نو دي کې تعددي او چې منشه یو نو دي کې اتحادي او دلته کې د کل او د اجزا ذهنیه منشه د انتزاع شی واحد شو یو جزئی شو دي کې اتحاد مصداق او اتحاد مصداق مصحح د حمل نو د دې وجه نه دا کل په اجزا ذهنیه هم لیږي او اجزا ذهنیه په کل هم لیږي او یو په بل یو جزئی په بل هم دې ته اجزا ذهنیه وایي او دې په کل هم لیږي او دلته کې تعریف چې کېږي دا په کومو اجزا سره کېږي په اجزا ذهنیه باندې خو بلحاظ الذهنیت هغه څوک چې په اجزا خارجیه سره تعریف کوي نو په هر جز سره بیا نه کوي هغه بیا په مجموعي سره کوي مجموعه د دې بیا عین سره کل هغې نه بیا جز ذهني جوړېږي په کیفیت اجتماعي سره دا په حکم د ذهنیه کېږي. دا صحیح جواب دی. ويسمى حدا او دې حد ته حد وایي. اوس بل تعریف درته کوي. ويسمى حدا ناقصا دا د متن عبارت او مسمى کېږي دا حد په حد ناقص سره خو دته حد ناقص کله وایي ان کان بفصل قریب وحده په فصل قریب سره او یوازې تعریف د انسان یوازې په ناطق سره وکړي دا حد ناقص دی او به یا په فصل قریب سره وکړي هو بجنس بعید د فصل قریب سره جنس بعید کېږي لکه تعریف د انسانو کې په جسمن ناطقون سره دا دواړه قسمین د حد ناقص تعریف بالفصل وحده دا حد ناقص او تعریف بالجنس البعید والفصل القریب لکه تعریف د انسانو کې په جسمن ناطقون سره جنس بعید دی او ناطق فصل قریب دی چې په یوازې فصل سره تعریف وشو هم حد ناقص ابو جنسی بعید په فصل قریب سره هم حد ناقص دې ته بیا حد ولي وي او ناقص ورته ولي وي وجه التسمیه په اساني د اصطلاحات کې شرط دي نو حد ورته ځکه وي هغه ځړه کیسه ده حد په لغت کې منع ته وي د معنی دخول اغیار نه په محدود او ناقص ورته ولي وي ځکه چې بعض اجزا د حد تام پکې کم شي په حد تام کې جنس قریبه وو دلته کې هغه جنس قریب نشته یا یوازې فصل نه فصل قریب دی یا جنس بعید دی سره د فصل قریب نو ناقص ورته ځکه وایي چې په دې کې بعضې اجزا د حد تام کم شي چې جنس قریب دی ناقص ته نقصان نه دی دې کې اجزا د حد تام کم شي ناقص شي ويسمى حدا ناقصا ان كان بفصل قريب یو او به یا په فصل قریب سره و بجنس بعید او دې ته حد ولي وي لما ذکرناه که حد په لغت کې معنی ته وي د معنی دخول اغیار نه په محدود او ناقص ورته ولي وي لخلوه عن بعض الذاتيات ځکه چې د خارج د بعض ذاتياتو نه بعض ذاتيات څه دي چې جنس قریب یا پکې نشته لا متن ما مخکې و ان كان بفصل قریب وحده كقولنا في تعريف الانسان ناطق او به دا به ضمیر راجع د فصل قریب ته بفصل قریب وبجنس بعید دا مثال كقولنا في تعريف الانسان جسم ناطق
وكل ما كان الجنس ابعد كان التعريف في النقصان ادخل. تعریف چې په جنسي بعید او فصل قریب سره وشي نو حد ناقص ته جوړیږي. په جنس کې خو بیا مرتبې دي کنه، یو قریب دی چې په جنس قریب او فصل قریب سره وشي خو حد تام شو، چې په جنسي بعید او فصل قریب سره وشو دا ناقص دی. یوازې په فصل سره وشو دا ناقص دی، په جنسي بعید سره چې وشو دی ناقص دی. بعید چې خو مرتبې دي، یو بعید دی یو ابعد دی، بل ابعد الابعد دی. په جنس کې مخکې مرتبې نه وي، د یو نوعې لپاره څلور اجناس راځي، جنس قریب او بعید او ابعد او ابعد الابعد. د انسان جنس قریب حیوان، جنس بعید جسم نامي، او جنس ابعد جسم مطلق، او ابعد الابعد جوهر. نو دی وایي چې دا جنس بعید شي نو دا حد ناقص شي، خو که ابعدو نقصان پکې زیاتېږي، ښه زیات شو. که ابعد الابعدو نو ښه زیات شو. یو نفس نقصان دی، یو زیادت ته نقصان دی. نفس نقصان راځي د جنس د کېدو د جنس نه بعید، او زیادت ته نقصان بیا په بعد سره راځي. چې په جنس قریب او فصل قریب سره نو دا ناقص شو، حد ناقص. او چې په جنس ابعد او فصل قریب سره نقصان پکې لږ د نور زیات شو، چې په ابعد الابعد سره نو ښه زیات شو، ځکه په نقصان کې مراتب دي هغه ډېرېږي بیا. وكل ما كان الجنس ابعد تر څو پورې چې جنس ابعد نو كان التعريف في النقصان ادخله او به وبخارجي، یا لا تعریف په فصل سره وشي وخارجي او په خارجي سره وشي. والمصنف لم يذكره لأنه علم دلالتنا، لکه چې دی معلوم شعر دلالتن، لکه تعریف دی یو شی وکړي یو په فصل سره او د فصل سره یو شی خارجي ولګیا، خارجي څه لکه خاصه شو یا عرض عام شو، د فصل سره خاصه او عرض عام ولګیا. تعریف د انسانو کې په ناطق او په ضاحک سره یو فصل شو بل خاصه شو، یو فصل قریب شو بل خاصه شو، یا په فصل قریب او په عرض عام سره دیو خارجي دی ملګری کدي ته خارجي وي. تعریف د انسانو دیو کا په ناطق ماشي سره یو فصل قریب شو بل عرض عام شو، خارجي پکې راغی. نو دا تعریف چې په فصل قریب او په خارجي سره دا هم حد ناقص وي، خو مصنف نه دی ذکر کړی. ولې ځکه وایي دا دلالتن معلوم شی دی چې په جنس قریب او په فصل قریب سره یا ناقص شو، یوازې په فصل سره هم ناقص شو، نو چې په فصل قریب او په خاصي سره یا په فصل قریب او په عرض عام سره خو خارجي دی ورسره ملګری کړی دی تمام حد ناقص. دا دلالتن معلوم شی. وکیل او چا ویل چې انما لم یذکره وی دا ماتن ځکه نه دی ذکر کړی لکونه غیر معتبرین، ځکه چې دا معتبر نه دی. دا قسم په حد کې نه دی معتبر. ولی دا چې تعریف په فصل قریب او په خاصه سره وکړو نو غرض د تعریف نه فصل حاصل کړ، ځکه غرض د تعریف نه یا اطلاع علی الذات وي یا امتیاز معرف فی المعادن. دا تعریف چې تا په ناطق او په ضاحک سره وکړو نو فایده د تعریف خو فصل حاصل کړه ناطق. ولی د فصل تعریف دو فایدې دي، دا یو د دوه مخامخ یا اطلاع علی الذات یا امتیاز د معرف د معادن. چې ناطقون او ضاحکون دی وي امتیاز د معرف د معادن هم دی ناطق فایده کو،
او اطلاع علی الذاتي هم د فایده کړه ځکه ډېر ذاتیاتو نه دي نو خاصه ورته راسې ملګرې شوه بې فایدې شوه یا د تعریف په فصل او په عرض عام سره وکړو په ناطق ماشي سره نو فایده د تعریف فصل حاصله کړه فایده د تعریف اطلاع علی الذاتي یا امتیاز د معرفي اطلاع علی الذاتي هم دې فصل وکړه امتیاز د معرف د معدان هم دې فصل وکړه عرض عام سره چې په کونه کې ملګری شو دا داسې لکه سړی چې ډوډۍ لري ځان سره هسې یو فضله سړی ملګری کوي راځه ته راسره لاړ شه او چا بللی نه دا شی شو چا ویلي دا خبره ډېره ښه ده انما لم یذکره ما تنځکن دې ذکر کړی چې دی معتبر نه ده خو دا وجه ویل چې دا ما تنځکن دې ذکر کړی دا هم یو قسم دی خو دا دلالتاً معلوم شی دی په حد ناقص کې دی او دلالتاً معلوم شی دی دې وینا ما تنځکن دې معتبر کړی ذکر کړی چې دی معتبر نه دی لأن العرض العام مع الفصل القریب ځکه عرض عام چې د فصل قریب سره واري ناطق ماشي لا يفيد الامتياز نه فائدہ کوي امتیاز ولا الاطلاع على الذاتي غرض د تعریف نه یا اطلاع على الذاتي یا امتیاز اطلاع على الذاتي فصل حاصل کړه امتیاز د معرف هم د حاصل کا نو ماشي په کې شي ارزان دې فائدې شو وکذل خاصه مع الفصل دارنګ خاصه چې د فصل تر ملګری شي دا ولې تعریف د انسانو کې په ناطق ظاهر سره ناطق پکې فصل قریب شو ظاهر خاصه شو نو اطلاع علی الذاتي هم دې ناطق حاصله کړه امتیاز د معرف هم ده دا خاصه پکې بې فایدې لأن الامتياز حاصل بالفصل وفيه نظر لیکن چې دا کول کړی دی چې تعریف چې په فصل او په خاصې سره وشي دا معتبر نه دی تعریف په فصل او په عرض عام سره معتبر نه دی دا خبره ټیک نه ده دا په تعریف کې معتبر تعریف دی خو ما څنګه ذکر کړی چې دلالتاً معلوم شی دا خبره ټیک او څوک چې وایي چې دا فایده نه کوي تعریف معتبر نه دی په دې کې نظر دی اعتراض دی پکې فيه نظر هغه نظر دا ویل برحشي ویل چې په تعریف کې خدا نه ده ضروري چې هر قید دي د قعودونه اطلاع علی الذاتي فعل کې یا د امتیاز فعل کې کله کله غرض د تعریف نه په تعریف کې ډېر قعود ذکر شي او غرض د تعریف نه صحیح امتیاز کامل د معرف د معدان او کمال وجوهي چې کمال وضوح مقصود شو نو خاصه او فصل چې دواړه ذکر کړي نو هم امتیاز ذاتي دي شی وشو او امتیاز عارضي وشو کنه کامل تفسیر شو چې انسان هم ناطق دی هم ظاهر دی په ناطق سره امتیاز ذاتي وشو ممیز ذاتي ذکر کا په ظاهر سره امتیاز عارضي وشو کامل نشو تعریف کې خدا ضروری نه ده چې هر قید د امتیاز د جمی معدا نه کوي یا د هر قید اطلاع علی الذاتي کوي کله کله غرض د تعریف نه امتیاز د معرف امتیاز کامله او فصل او خاصه چې جمع شوی د امتیاز کامل وکړو ولی ځکه په دې کې هم امتیاز ذاتي راغی امتیاز عارضي راغی امتیاز ذاتي عارضي دواړه جمع شو کامل امتیاز یا په خاصه او په عرض عام سره او د عرض عام هم یو فی الجمله ممیز دی نو ناطق د ذاتی شو د انسان او ماشي عرض عام عارضي شو نو دې کې هم امتیاز کامل راغی هم امتیاز بالذاتیات او هم امتیاز بالعوارض دا تعریف معتبر دی لکه په تعریف کې دا نه ده ضروري چې هر قید دی یا اطلاع علی الذاتي کوي یا د امتیاز کوي کله کله غرض د تعریف نه تفصیلی کاملی او دې کې به تفصیل د ممیز امتیاز د ممیز امتیاز کامل راشي دا وجه خنه درځ چا ویل چې دا معتبر تعریف نه دی معتبر دی خو ماتن ولې ذکر کړی دلالتاً معلوم شی مخکې عبارات مثلا وبه وبفصل بعید دا ټول اقسام د حد ناقص خي
حد ناقص یو دغه حدم شو چې په جنس بعید او په فصل قریب سره او بل یوازې په فصل سره فصل قریب سره. دریم قسم د حد ناقص دام دی چې وبه وبفصل بعید چې دا حد شي په فصل قریب او بعید سره فصل قریب او بعید دواړه ذکر کړي. دام یو قسم د حد ناقص دی لکه تعریف د انسانو کې په ناطق او حساس سره یا ناطق نام الانسان ناطق نام ناطق حساس. یو فصل قریب ذکر کا بل فصل بعید ذکر کا تعریف په دو فصل سره او په فصل قریب او بعید سره دام حد ناقص هماتن نه ذکر کړ لانه بمنزله الجنس البعيد. لکه دا فصل بعید په منزله د جنس بعید دی او جنس بعید چې د فصل قریب سره ذکر شي نو حد ناقص شي. د دې وجه نه فصل بعید چې د فصل قریب سره ذکر شي دغه حد ناقص. لکه دا فصل بعید په حکم د جنس بعید کې دی څنګه لکه جنس بعید چې صادق دی په مختلف الحقائق باندې دقه چې دا فصل بعید هم صادق دی په مختلف الحقائق باندې مخکې دې راشي دا خبر او یسمى رسما او دې تعریف ته رسم وي او ناقص ورته وي. دا مثال نه ذکر کړم رسم ورته ولي وي کله دوست راځي ويسمى رسما مسمى کېږي دا تعریف پر رسم سره کله ان کان بجنس قریب وخاصه که په جنس قریب او په خاصه سره او مثال لکه تعریف د انسانو کې په حیوان ظاهر سره ويسمى رسما ناقصا ويسمى رسما تاما او مسمى کېږي دا تعریف پر رسم تام سره متن دی ان کان بجنس قریب وخاصه که تعریف په جنس قریب او په خاصه سره لکه تعریف د انسانو کې په حیوان ظاهر سره دې تعریف ته رسم ولي وي او تام ورته ولي وي. دا وجه د تسمیه بیانوي. رسم ورته ولي وي لکونه تعریفا بالخاصه ځکه چې دا تعریف دی په خاصه سره التي هي اثر شي دا اثر د شي دا تعریف دی په خاصه سره او خاصه چې دا خارجي ده تعریف بالخارج خارج اثري او دا تعریف بالاثر دی. نو رسم متذکر و چې رسم په لغت کې اثر د دات ته وي او دې کې عارضي راغلی خاصه دا تعریف بالاثر دی ځکه ورته رسم او تام ورته ولي وي لمشابهته للحد التام ځکه چې دا مشابه دی د حد تام سره في وضع الجنس القريب په خودو د جنس قریب کې ثم تقییده بیا تقیید شعر بما په داسې قید سره یخصص الماهیت چې تخصیص د ماهیت دی. دیتا رسم تام وي رسم ورته ځکه چې تعریف بلا اثر دی. تام ورته ولي وي ځکه مشابه د حد تام سره حد تام تعریف په جنس قریب او فصل قریب سره په دغه حد تام کې وضع د جنس قریب شیوه چې حیوان او بیا تقیید په مخصص سره شیو چې ناطق دی حیوان ناطق ذکر د عام شیو بیا تخصیص په قید مخصصه سره شیو حیوان ناطق. نو دقه چې دلته کې هم هغه تقیید شعر جنس قریب او خاصه لکن د جنس قریب ذکر شعر عام دی او تخصیص شعر په قید مخصصه سره چې نه ظاهر کون دی دې مشابه دی د جنس قریب سره جنس قریب دې مشابه دی د حد تام سره د رسم تام پس کې په ذکر د عام د خاص بعد العام هغه حد تام کې عام خو شو جنس قریب او بیا تخصیص په فصل سره شي او تقیید په خاص سره شي حیوان ناطق دقه دلته کې حیوان لاحق دی
جنس قریب عام ذکر شعر او تخصیص په قید مخصصه سره شعر چې نه لاحقون دی خاصه دې مشابه د حدتان سره په وجه د جنس قریب کی او بیا تقید د جنس قریب بما په داسې قید سره یخصص الماهیت چې تخصیص د ماهیت کوي یعنی ذکر علیکم ذکر الخاص بعد العام لیکم ذکر الخاص بعد العام دی خدا کله وتحدث تام وي رسمي تام وي کله ان كان بجنس قريب وخاصه كقولنا في تعريف الانسان حيوان ظاهر ويسمى رسما ناقصا مستلزم اما سما کول شي دا رسم پر رسم ناقص سره تعریف پر رسم ناقص سره کله ان كان التعريف بها کچره تعریف په خاصه سره فقط نو الانسان ظاهر لکه د انسان تعریف یوازې په خاصه سره ظاهر دام یو قسم د رسم ناقص او بها و بعرض عام یا تعریف د شیو کې په خاصه او عرض عام سره لکه وای ماشین لاحقن انسان تعریف کې په ماشین لاحق سره دا رسم ناقص دی خو ولم یذکره المصنف لما امر ويسمى رسمنا مسمى کول شي پر رسم سره لما ذکرنا ناقصا فناقص سره وللنقصان اجزائه بالنسبه الى الرسم التام دې تناقص ولې وایي ځکه بعض اجزاء د رسم التام پکې کم شي چې جنس قریب پکې نشته ان كان التعريف بها کچره تعریف په خاصه سره فقط نام رسم ناقص ناقص وترسم وتولي وایي ځکه تعریف بلا اثر دی او ناقص وتولي وایي ځکه بعض اجزاء د رسم التام پکې کم شي په رسم التام کې جنس قریب او خاصه دي کې جنس قریب نشته یوازې خاصه لکه تعریف د انسانو کې الانسان ظاهر او بها یا پر خاصه سره او کې او بیا رزن دا ټول اقسام د رسم ناقص ولم يذكره المصنف لما مر دې مثال به څنګه لکه وی الانسان ماشین ظاهر د انسان تعریف او پر ځام په خاصه سره دام رسم ناقص او بها بالخاصه وبجنس بعيد دم پر رسم ناقص کې راغی تعریف د په خاصه او په جنس بعيد سره نو الانسان جسم ظاهر والتعريف بالمثال تعريف بالمشابهه المختصه به فيكون رسما ايضا دا یو بل قسم د اقسامو د رسم ناقص نه خي او هغه کوم تعریف دی تعریف بالمثال یو شی تعریف په مثال سره او کې وضاحت په مثال سره او کې نه تعریف بالمثال چې دا یو قسم د اقسام ر تعریف نه دی او پر رسم ناقص کې داخل دی تاسو کې اعتراض کې دا ماتن سے دا دفع اعتراض دی کوي ماتن چې اعتراض کړل ته خو اقسام د تعریف خای کنه د معرف یو قسم خدا اقسام د معرف نه تعریف بالمثال دی او دا تعریف بالمثال خو ماتن سے په متن کې ذکر نه کړ چې دا تعریف په کوم قسم کې داخل دی د دې ذکروم پکارو تعریف بالمثال څه ته وایي اسانه کیسه ده مثال څه ته وایي یو مثال دی یو نظیر دی نظیر ایراد د جزئی وی د پاره د ځه د کلی چې د جزئی د افراد د کلی نه نه مقصود هغه کې تشبیه ایو مثال دی ته ایراد د جزئی د پاره د ځه د کلی چې د جزئی د افراد د کلی نه لکه یو سره مخکې قاعده کلیه ذکر کې او د قاعده کلیه اذا یو مثال جزئی سره وکړي لکه وایي چې کل فاعل مرفوع هر فاعل مرفوع دی دا اوس قاعده کلیه ده نحوی چې هر فعل د افراد د فاعل نه مرفوع دی کل فاعل مرفوع قاعده کلیه ده او موجبه کلیه ده د دې موجبه کلیه موضوع فاعل دی او محمول مرفوع دی او حکم پکې ثبوت طرف دی هر فعل د افراد د فاعل ده و د دې قاعده کلیه ایزاح ته په مثال سره کوي دغه ته تعریف بالمثال
چې هر فاعل مرفوع دی لکه څنګه وي نو د فاعل یو فرد افراد د فاعل بروالی په مثالونو کې او هغه فرد به حکم لکه دې کلی او محمول لکه دې کلی ثابت کی نو او به وایي چې زیدون فی ضرب زیدون مرفوع ولی لأنه فاعل ذکر چې دی فاعل له وكل فاعل مرفوع نو فزیدون فی ضرب زیدون مرفوع ذکر تعریف بالمثال هر فاعل مرفوع دی لکه څنګه به یا لکه ته به یو جزئی د جزئیاتو د فاعل نه راوالی رفع پکې پیدا کړي که زیدون فی ضرب زیدون لکه زیدون شو په ضرب زیدون نو دا ایراد د جزئی شو د پاتې ځای د کلی او دا جزئی د افراد د کلی نه دی لکه زید په ضرب زیدون کې فرد فاعل دی دې ته تعریف بالمثال وي لکه یو سړی وایي چې کل فاعل مرفوع او بیا له دې قاعدې کلی توضیح بالمثال لکه څنګه به چې فاعل یې مرفوع که زیدون فی ضرب زیدون اوس دا تعریف بالمثال خو یو قسم د اقسام او تعریف نه دی اقسام د تعریف خو یو حد او بل رسم په حد کې یو تام او بل ناقص په رسم کې یو تام او بل ناقص ماتن خدا تعریف بالمثال په یو قسم د اقسام کې نه راوړي دا اقسام د تعریف ذکر کول او ټولي پورا نه کړل د تعریف بالمثال په کې پرېخې دا اعتراض په ماتن دی نو شاعر هغه په شرح کې د ماتن د طرف نه جواب وکړه چې د ماتن باندې کوم اعتراض نو غالبا شارحین اضافه کوي جواب یې داسې وکړه چې تعریف بالمثال ماتن ذکر کړل دا په یو قسم کې داخل لیکن د خو رسم ناقص ذکر کړل او تعریف بالمثال پر رسم ناقص کې داخل دی لکه دا تعریف بالمثال چې دی دا تعریف بالمشابهت دی دې کې تشبیه له تشبیه دا توضیح تعریف بالمشابهت المختصه دی دې کې د مشابهت معنا راځي لکه ته وایې چې کل فاعل مرفوع بیا وایي زیدون فی ضرب زیدون مرفوع دکې رفع پیدا کوي ولې ځکه د مشابهت د فاعل سره ورکړه چې د فاعل سره مشابهت لري د هر فاعل سره په فاعلیت کې مشابهت لري او هر فاعل مرفوع نو د مرفوع شو نه د معال تشبیه شو تعریف دا تعریف بالمشابهت ته په حقیقت چې هغه مشابهت مختص ته په مشبه به پورې نه د معال خاصه مختصه تل دا په تعریف رسمي کې داخل شونه فیکون رسما اذن تعریف بالمثال تعریف بالمشابهت ته چې هغه مشابهت مختص ته په دې مثال پورې کدا مثال مشابه دی او قاعده کلیه پای کې کل فاعل هغه مشابه به ده او وجه شبي فاعلیت دی او حکم سره رفع که مشابه ده مشابه به حکم اخلي لا تعریف بالمثال کې دا په حقیقت کې تعریف د مشابهت سره مشابهت پر دی مشابه به پورې خاص دی تعریف بالخاصه فیکون رسما اذن پر رسم ناقص کې داخل شو اماتن خو رسم ناقص ذکر کړل او بها و بفصل بعید دا ټول اقسام د رسم ناقص ذکر کړي چې تعریف شي بها و بفصل قریب چې تعریف په خاصی سره وشي او په فصل قریب سره وشي خاصه او فصل قریب دواړه ذکر کړي دا رسم ناقص سره که تعریف د انسانو کې په ناطق ظاهر سره ناطق فصل شو ظاهر کې خاصه شو دا رسم ناقص ولم يذكره ما تن ذکر کړل امام وإذا كذا متن معلوم ضمنا ثم شرع في بيان ما يجب الاحتراز عنه في التعريفات
اوس ماتن شروع کوي په بیان د هغه شي کې چې واجب احتراز د هغې نه په تعریفاتو کې د تعریف دپاره د معرف دپاره څه شرایط دي هغه شرایط د تعریف ماتن صاحب په متن کې ذکر کړي نو فقاله ويجب الاحتراز واجب د احتراز عن تعریف الشيء بما يساويه د تعریف د شي نه په مساوي سره في المعرفة والجهالة څنګه یو شی د بل شي سره په معرفت او په جهالت کې مساوي دي څنګه که معرف معلومي دا معرف به درته معلومي که دا معرف درته مجهولي نو دا معرف به درته مجهولي یو شی چې د بل شي سره مساوي په معرفت او په جهالت کې د دې ته تعریف الشی بما یساویه وي تعریف د شی په مساوي چې المعرفت والجهالت سره روانه دي لکه دې کې کته معرف پیژنې معرف نو معرف هم درته معلوم دي که معرف نه پیژنې نو معرف درته هم نه دی معلوم یا دواړه مجهول دي دا یو د بل سره په معرفت او په جهالت کې مساوي دي نو دا تعریف نه دی روان ولې که په تعریف کې دا قانوني چې علم به په معرف باندې مقدم دی علم نه په معرف باندې لکه ته چې تعریف د انسان په حیوان ناطق سره کوي نو په حیوان ناطق به علم مقدم دی علم نه په انسان باندې او له دې وجې نه دا علم د معرف ته کاسب وي او علم د معرف ته مکتسب وي او دلته کې دا یو د بل سره په جهالت او په معرفت کې مساوي دي او څنګه لکه تعریف د یو د متضاعفین بالاخر مثل ان يقال الابن من له ابا والاب من له ابن دا اب او ابن چې دي متضاعفین دی دي کې قانون دار چې تصور د هر یو د متضاعفین موقوف وي په تصور د بل ابن چې څوک پیژني معرفت ته ابن موقوف دی په اب لکه ابن د معلومي نو اب ته معلومي ځکه ابن چاته وي من له اب او اب چې چاته معلومي نه د تبع ابن معلومي ځکه دا اب تصور بیا په ابن موقوف دی اب ته وي من له ابن دا متضاعفین نو تصور د هر یو او معرفت د هر یو موقوف دی په معرفت تبل او جهالت د هر یو موقوف دی په جهالت تبل لکه یو د متضاعفین او ته معلومو نو بل به ته معلومي که یو د متضاعفین او ته مجهول نو بل به ته مجهولي د دې وجه نه تعریف د یو د متضاعفین بالاخر روانه دي لکه دلته کې علم په احدهما مستلزم دی علم بالاخر لره او جهل له احدهما مستلزم دی جهل له اخر لره نو دې باندې تعریف ځکه لیکيږي په تعریف کې دا قانون دی چې علم د معرف به مقدمي په علم د معرف دلته کې علم د معرف مقدم نه دی په علم د معرف نو دا تعریف اوس ناروا شو یو سره تعریف د ابن کوي په اب سره الابن من له اب یا د اب تعریف کوي په ابن سره وي الاب من له ابن فإن الاب والابن متساويان في المعرفة والجهالة دا یو شرط شو د شروط التعریف نه نو په تعریف کې احتراز ضروری دی د تعریف د شی نه بما یساویه فی المعرفة والجهالة دا اول شرط او ذم شرط په تعریف کې دی ويجب الاحتراز في التعريف واجب د احتراز په تعریف کې ان استعمال الفاظ غریبه د استعمال د الفاظ غریبونه ته وحشیت الفاظ غریبه څه معنی چې وحشي غیر ظاهر الدلاله على المراد چې ظاهر الدلاله په مراد نه هغه الفاظ دي لکه الفاظ مشترکه شو چې تعریف کې الفاظ مشترکه راوړي او داسې الفاظ مشترکه چې قرینه پکې په تعین د معنا مراد نه یا په تعریف کې مجازات مستعمله فعل قرینه داسې الفاظ ذکر کوي چې دا غو دلالت په معنا مجازي او قرینه نه استعمال د الفاظ مشترکه بدون القرینه استعمال د مجازات بدون القرینه دا په تعریف کې ناروا دي په تعریف کې دا شرط چې داسې الفاظ به ذکر کیږي چې هغه ظاهر دلالت علی المراد
یعنی هغه الفاظ متبادله المعنا نو کوم الفاظ چې متبادله المعنا نه لکه مجازات بدون القرینه یا مشترک بدون القرینه دغه الفاظ په تعریف کې نه راوړي. د استعمال الفاظ غریبه او وحشیه او غیر ظاهر الدلالت على المراد وهذا تعمیم بعد التخصیص. دا تعمیم بعد التخصیص دی. ولې مخکې چې وایي چې احتراز واجب دی د تعریف د شی نه بما یساویه فی المعرفة والجهالت نه د هغې نه دا معلومه شوه چې استعمال د الفاظ غریبه او په تعریف کې نه کوي. ضمنا معلومه شو نو دا تصریح وکړه. دا تعمیم بعد التخصیص دی. لأن عدم الظهور قد يكون لك عدم الظهور کله کېږي للغرابة د غرابت د وجې چې کلمه غریبه وقد يكون للمجاز والاشتراك کله کېږي د مجاز د اشتراک من غیر قرینة معینة چې قرینه معینه پکې نه ظاهره نه بالقياس الى السائل فقياس السائل لا الى غيره لان المطلوب لك مطلوب علمه علم السائل لا علم غيره وانما يجب الاحتراز عن مثل هذه الالفاظ. واجب الاحتراز ده مثل الذي الفاظنا چې الفاظ غریبه باندې راوړي چې ظاهر الدلاله على المراد نه او الفاظ مشترکه بدون القرینه او الفاظ مجازیه بدون القرینه باندې راوړي. که قرائن پکې وو او قرینه سائل تا وه مشترک لفظ دی راوړ خو هغه ته دا معنا د مشترک معلومه وه په قرینې سره یا د مجاز معنا معلومه وه په قرینې سره بیا تعریف روا دی. دغه مشترک او مجاز ذکر کول بیا روا دي چې مخاطب ته پکې قرینه په تعین د مشترک او د مجاز نه دغه الفاظ راوړل نه دي پکار. لکه لکونه مفوتا للمقصود دا مفوت د غرض مقصوده للتعریف نه غرض مقصوده للتعریف نه وضاحت ته معرف ته ادا وضاحت ته معرف نه راځي. دا مفوت د غرض مقصوده من التعریف اول عام يجب تقديمه دا اوس قاعده دی په تعریف کې قواعد ذکر کړي او عام واجب دی تقدیم د عام په خاص باندې للعرفیه چې ته تعریف کوي دی او شی په عام په خاص سره دا عام به مقدم کوي او خاص به وروسته کوي او خاص به د عام قید جوړای. لکه تعریف د انسان په کوي په حیوان په ناطق سره نه حیوان به مقدم کوي او ناطق به وروسته کوي او ناطق به قید د حیوان جوړای. دا عام ولې مقدم کوي ځکه چې دا عرب دی او خاص غیر عرب دی او د عرب تقدیم په غیر عرب پکای. نو کته تعریف د انسان په حیوان په ناطق سره او که حیوان د مقدم که ناطق د مؤخر نو په هيئت کې حق ته ورسېږي او که ناطق حیوان خاص د مقدم که په عام باندې بیا په هيئت تعریف کې خطا شي دې ته خطای فی الهیئت وایي. والحد الناقص والحد التام لا يقبل الزيادة والنقصان. لو بل قانون د تجربه ويكون تعریف چې په حد تام سره حد تام کو جنس قریب او فصل قریب دي کنه لکه تعریف د انسان په حیوان په ناسب دا حد تام نه قبل زیادت نقصان من حيث المعنى دغه په معنا کې نقصان نشي راتلی که په لفظ کې راځي نو راتلی شي ولكن يقبلها لكن قبل نقصان من حيث اللفظ. څنګه حد تام تعریف دې په جنس قریب او په فصل قریب سره نه دي دې کې زیادت نقصان من حيث المعنى نشي راتلی کمی دي زیاتی جنا په معنا لكن په لفظ کې زیادت نقصان قبلي. څنګه کچې تا تعریف د انسان په حیوان او ناطق سره وکړه حیوان لفظ دی په خپل راوړه د ناطق لفظ دی په خپل راوړه دا په لفظ کې کم شو او کمانا د حیوان او د ناطق دی راوړه لفظ د حیوان او لفظ د ناطق دی پرې خو د دې هغه معنا دی راوړه بیا زیادت پکې راغی. څنګه د حیوان معنا راواله سره
جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة. او د ناطق معنا سره مدرک المعقولات. او د انسان تعریف دې داسې وکړو چې الانسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة. دا د حیوان هغه معنا مې راوغله. مدرک المعقولات دا مې د ناطق معنا راوغله. په لفظ کې زیات شو، په معنا کې مقصد زړه معنا ده. نو حد تام زیادت نقصان من حیث المعنا نه قبلې، من حیث اللفظ قبلې ښه. حیوان الناطق سره تعریف وکړو لفظ کم او کچرتا د دې حیوان هغه معنا او د ناطق معنا دی راوغله لفظ زیات یا بدل شوی چې الانسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة مدرك المعقولات. په لفظ کې زیادت راغی په معنا کې رانغی. معنا د حیوان ناطقونه د رست لفظ الفاظ چې ما ذکر کړل دي معنا او مصداق دی. نو حد تام په معنا کې زیادت نقصان نه قبلې، په لفظ کې قبلې. فاما غیر الحد التام حد چې غیر د حد تام فيقبل الزيادة والنقصان معنا. دا قبلې زیادت نقصان په معنا کې غیر د حد تام نه کوم یو دی. حد ناقص، حد ناقص هغه حد چې تعریف په جنس قریب، په جنس بعید او په فصل قریب سره وشي، یا یوازې په فصل قریب سره وشي. لکه په جنس قریب او په جنس بعید او فصل قریب سره دی وکنه حد ناقص دی خو زیات دی. تعریف د انسانو کې په جسم ناطقون سره دا په معنا کې زیات او چې یوازې په ناطق سره یو کوم حد ناقص دی په معنا کې بیا کم دی. الانسان جسم ناطق دا هم حد ناقص دی. او الانسان ناطق فقط دا هم حد ناقص. لیکن په جسم ناطقون کې معنا زیاته ده او په ناطقون کې یوازې معنا سره کم ده. حد ناقص چې دی زیادت من حیث اللفظ من حیث المعنى قبلې، من حیث اللفظ والمعنى دواړه قبلې. واما غیر الحد التام حتى غیر د حد التام نه فيقبل الزيادة والنقصان معنا. والحد التام لا يكون الا بالقول. او حد تام نکیږي مګر په قول سره، یعنی په دې کې به تلفظ کوي الانسان حیوان ناطق. او بخلاف الحد الناقص، په خلاف د حد ناقص نه فانه قد لا يكون بالقول، کله کله دې په قول سره نه. په خلاف د حد ناقص نه فانه قد لا يكون بالقول، دې په قول سره نه، دې کې تلفظ نه، معنا یې ملحوظ. ولما فرغا هر کله چې فارغ شو ماتن عن بیان ما يكتسب عنه التصور المجهول، د بیان د هغه شي چې لاګینه کسب